أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. نننی درس کې به انشاءالله العزیز सूरत आल इमरान पारा नंबर 3 रुको नंबर 7 आयात नंबर 67 68 69 70 71 पिंजा आयातों به इंशाअल्लाह العزیز ویلې کېږي. آسان دي دوره ګران څه نو هغه نه دي. دنه وخت کې پرون څه نو هغه درس کې تیر شو چې حضرت ابراهیم علیه السلام چې نو هغه داسې هستی او شخصیت ولو چې يهودو به چې مونږ چې نو ابراهیم علیه السلام زمونږ په دین باندې يهودیت باندې نصارو چې نو هغه به چې عیسی نبی حضرت ابراهیم علیه السلام چې نو هغه په دین نصرانیت ولو مکه مشرکانو با خپل دعوه کوله. حضور علیه السلام به ورته چې نه تاسو په خپل وعده کې په خپل خبره کې ځای نو هغه خطا یې تاسو دغه شانتي نه ده. نو الله جل جلاله دا آیات راولې غلو چې دې دا خبره بالکل خطا ده. ابراهیم علیه السلام نه يهوديو نه نصرانيو او نه نو هغه مشرکو بلکې دا هغه خو الله رب العزت طرف ته مایل او یو پوخ چې نو هغه مسلمان ولو. زګه مخکې الله رب العزت وی فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. ته تاسو ولې د هغې په باره کې جګړه کوئ چې په هغې تاسو ته علم نشته. حضرت ابراهیم علیه السلام خو د دې دواړو مسلکونو ډېر مخکې چې نو هغه تېروتی دی. بیا ابراهیم علیه السلام چې نو هغه خو بت شکن هغه به بتان ماتول بتان به یې نه پرېښودلو او دې چې نو هغه بوتانو عبادت کې ان تر دې چې هغه کور چې کوم ابراهیم علیه السلام د الله د رضا لپاره د طواف لپاره او د اعتکاف لپاره عبادت لپاره جوړ کړو نو دې خداغه د 360 بوتانو نه ډک کړو. نو څنګه د مکه مشرکان وای چې ابراهیم علیه السلام چې نو هغه مونږه پیروکار یو هغه زمونږ چې دا کم مسلک دی د ابراهیم علیه السلام. ځکه الله وی وما كان من المشرکین ابراهیم علیه السلام نه چنه نو هغه د مشرکان نه. ان اول الناس بابراهیم للذین یقینا بشک د ټول خلقنا نزد ابراهیم علیه السلام ته هغه کسان دي اتبعوه چې داغه پیروي کړي وهذا النبی او دا پیغمبر والذین آمنوا او چا چې ایمان راوړی ایمان والا. ولی زګه پارم کې بت پرستی دا ډېر وخت پور چنه نو هغه نه او دغه شانتي دغه خلق مکه چې څومره عرب خلق ولو نو د ډېر چې نو هغه د ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسماعیل علیه السلام په دین باندې ولو. بیا په دوی کولنې بدبخت انسان هغه عمر ابن لوحی ابن قمقاء د چنه نو هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه تقریبا 200 کال مخکې د ټولو نه وړاندې چنه نو هغه بت پرستی د انسان چې نو هغه شروع کړی و. نو د نو هغه د بت پرستی شروع کړله او دا دومره ټګ انسان ولو چې کم کسان به بیت الله شریف ته چې نو هغه ته الله تل طواف لبرات الحج لبرات نو د سره په لاس کې یو امسا او هغه امسا په دې سر کې به کونډه لګولې لکه څنګه چې خلک دا میان نشي او دا هغه په غتار ته چې نو کونډه لګولې نو دغه امسا کې د سه کونډه به لګولې نو د چا بچ خپل صادر پوګه باندې پروت راغ مې نو هغه نو د ورته د سه هغه کونډه چې نو پمسا به دا کړه به اړم خو به دراخ کول
وخت کې به دومره ګڼه هم نو خلک به په طواف کې چې نو هغه مس په طواف کې اکثر د اغلاګانې ولې کېږي خو آلتې سړی د الله جل جلاله چې نو هغه تجلیات هغه انوارات نه دی پاغې کې مس خپل دعاګانې دا وي د دې طرف ته سره دهان او فکر چې نو هغه یې نه کم چې بدبخت کسي جو هغه دغه نه چې نو هغه دغه غلطه پیدا لي نو د بم د قشانتي کولو نو د خلکو نه دا پټول بیا چې نو هغه چې چرته چا بونی ولو نو بیا ورته خپنه شه د کونډه د پورون خطل وسکه نو اراده سي بدبخت نو د ټولو نه اورمبه بت پرستی د شروع کړو نو ځکه الله وی چې د ابراهيم عليه السلام ته نږدې خلکو هغه کسان دي چې چا د ابراهيم عليه السلام پیروي وکړه او د ابراهيم عليه السلام په پیروي کې داول چې هغه به الله ته هر وخت جنو هغه غاړه به خوځي چې کلم وخت کې به د الله کم هم کرام راتلو ابراهيم عليه السلام ورته چې بالکل یا الله حاضر یم هغه کزوی پر خودلو وی حاضر یم بیبي پر خودل ولو وی حاضر یم بیت الله شریف جوړېدل ول وی حاضر وم وی زوی چې نو هغه قرباني کا وی حاضر یم وطن نه هجرت وکا وی حاضر یم نو تمام هر خبره کې ابراهيم عليه السلام چې نو هغه تابعداري و اسلمت لرب العالمین نو ځکه الله وی چې دا نبی او د دې پیغمبر امت دا چې نو هغه د ابراهيم عليه السلام ته ډیر نږدې دي والله ولي المؤمنین الله دوست دی د مؤمنانو نو څوک چې غواړي چې الله زما سره محبت وشي الله زما سره دوستی شروع شي نو د انسان باندې لازم نه چې د الله د پیغمبر اتباع کوي ځکه الله رب العزت نو واضح اعلان دی ان کنتم تحبون الله فاتبعوني نو د پیغمبر په اتباع کې چې نو دی نو ځکه الله وی والله ولي المؤمنین الله دوست دی د مؤمنانو وَأَنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الله وی دا چې نو اهل کتاب دین یو ډله د خلک چې نو هغه غواړي چې دوی تاسو گمراه کړي تاسو د خپل دین نه چې نو هغه غواړي دا د نن نه دا خبره نه ده دا ځل د ابد نه چې نو هغه وخت نه دا خبر را روان ده چې د کافر همیشه د پاره دغه مهنت وي کده پیسې په ذریعہ کده خزه په ذریعہ کده عہده په ذریعہ خو هغه چې دا مسلمان په څه جوړ باندې چې نو هغه د گمراه شولې هغه وخت نه دا مهنتونه کوي کم چې کامل مسلمانی نو هغه نه راځي صحابه د لوی پای خلک ول نو دا غوي خو چرته هم د سن کېدل تفسیر چې نو هغه خاص د ذخیره الجنان کې لیکل ډېر د نور شی واقعیت پېم لیکلي یو واقع چې نو هغه دا لیکلی ده چې نبی رسول الله والسلام په زمانه کې یو ماشوم او علاوه د شی هم نو دومره کم عمر و ارینه چې نو هغه نو مولو وز دغه ارینه دغه چې نو هغه ام شریک کنیت ولو وې د چې نو هغه ماشوم و د ایمان راوړو پلاری بت پرس او مور چې نو هغه کافر او ورور کافر او خويندې کافر ټول چې نو هغه کافرانو صرف دی به کې ایمان نهړو دیو سره دنیا چې نو وهل او ټکول ار سوکل هغه خپل ایمان نه اختیدل ان تر دې دی یو پیر په سفر باندې تل کله چې په سفر باندې تل نو په سفر پیدل سفر سخت ګرمي و دا انتهایی تګ شو اوس کله دا انتهایی تګ شو دی ولا او بنور کولې تر سوچ ته د خپل کلمه نه پرې خو دی نو هغه پوری د توبه نه ملایږي هغه خپل کلمه وی بدازو نشم پرې خو دلې ان تر دې بیهوش شول چې کله بیهوش شول نو دی وی وسورت بده خلک لګ غبین واچوي ځکه کله چې انسان د حل قوت شي نو د باندې بیا هر شی سم تاریخ لګي نو دا په وله کې ترخه بشي دا به د وبو طلب وکي مونږ وای چې کلمه پرې چې بدل درکو دغه ماشوم چې نو هغه بیهوش را بیهوش په تاریخ ولا دی بیا هم نه کېدل الله رب العزت قادر مطلق ذات نه الله د انسان نه امتحان اخلینا صرف ګوري چې د امتحان قرباني ته نو هغه تیار دی کنه نو الله رب العزت ول د اسمان نه چې نو هغه بولقه ډول چې نو هغه راکوس کړل او پسینه باندې چې نو هغه ورته کې خودلو د داغه نه وبوس کړي نو بیا چې کم پای کې نیک بخت ول داغوي وسره ایمان راوړ دا شان مشهور چې نو هغه حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها چې نو هغه حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ اور یاسر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه بیبي دا غوي ته څومره سزا ملو شي یو دا چې هغه شرمګا باندې ابو جهل بدبخت واله شهید کړه دویم چې نو هغه لیکل دی وای چې او پیرس نه ابو جهل دا ونیول او دې ته وې یو خپل ول په یو اوخ پورې وتړل بل خپل ول په بل اوخ پورې وتړل یو لاس ول په یو اوخ پورې وتړل بل لاس ول په بل اوخ پورې وتړل او دا اوخان سلور وانه سیمه تور دول
او دې ته د خپل کلمې نه واوړه که خپل کلمې نه ناوړې نو دا خان به په دې خپل طرف روان شي ته به ټوکړې شي هغه ټوکړې کېدل چې نه نو هغه قبول کړل خو د اسلام نه چې نو هغه وانخته ده او دا د اسلام کې د زنانو د ټول نه وړمبنې شهادت چې نو الله دې لور کړی دی نو ځکه ویل کېږي الله لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم دوی چې مونږ دوی گمراه کو وایړو خو دوی مسلمانان او خصوصا صحابه نو دا دوی چرته هم نشي کولای الا انفسهم خپل ځانونه گمراه کوي وما یشعرون او هغوی پوهېږي نه شعور نه لري یا اهل الكتاب لما تکفرون بآیات الله الله ورته اهل کتاب تاسو ولې د الله چې نه هغه آیاتونو نه انکار کوئ تورات انجیل وانتم تشهدون او تاسو گواهان زګه مخکې نه هغه مونږ ویلو يعرفونه کما يعرفون ابناءهم آیات نه مراد د تورات انجیل آیاتونه دي وې د حضور علیه الصلاۃ والسلام داسې پیجندلو لکه څنګه چې خپل اولاد پیجني نو دې ځکه الله وی وانتم تشهدون تاسو په دې خبره حق گواهی تاسو چې شم دې نو هغه تاسو سره کتاب پروت دی پای کې چې کوم علامات لیکلي دي هغه ټول په دې پیغمبر کې دي بیا ولې تاسو نو هغه د دې نه انکار کوئ یعنی سره د دومره پوهې بیا هم ته نه انکار کوئ یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل ولې تاسو ګډوډ کوئ چې نو حق د باطل سره وتکتمون الحق وانتم تعلمون او پټوي حق لره او تاسو پوهیږئ دیو جن بدعت ته غټ ګناه خو وجه ویلې شوی دی بدعت غټ ګناه په دی وجه نه چې بدعت ته بدعتي سړی چې نو هغه ثواب وي دا ثواب غني ځکه کله چې انسان ګناه کار کوي او دیو ته ګناه وي الله دې انسان له دغه ګناه نه د توبې توفیق چې نو هغه ورکړي خو چې کله انسان یو ګناه کوي او دې ګناه ته ګناه نه وي بلکې دغه ګناه ته ثواب وي نو بیا الله پاک داسې انسان ته چې نو هغه د توبې توفیق نه ورکړي مجمع الزوائد دا چې نو هغه حدیث کتاب دی پاغه مجمع الزوائد کتاب کې چې نو د الله د پیغمبر حدیث مبارکه نقل کړي او حضرات لیکلي چې دا حدیث چې نو سور راویان دي دا ټول خاص راویان دي هغه چې صاحب بدعت ته الله پاک چې نو هغه توبه توفیق نه ورکړي ولی د غلط کی تجنه نو هغه سوي سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله قول نه هغه فرمای وای چې سل ګناه کبیره دا دومره نقصان دی نه دی لکه یو بدعت چې څومره نقصان دی ځکه چې سل ګناه کبیره که انسان کوي هم خدای دې نه توبه هم وباسي دې ته ګناه وي خو بدعت چې دی کوي نو دې ته ګناه نه وي نو ځکه الله وی لما تلبسون الحق ولې تاسو حق د باطل سره ګډوډ کوئ وتکتمون الحق او پټوي حق لره وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ الله دې موږ د داسې بدبختۍ نه وساتي ما كان إبراهيم نو إبراهيم عليه السلام يهودي ولا نصرانيا أو نصراني ولكن كان حنيفا مسلما لكن هو آغا مسلمان نيغلار والا وما كان أو نو إبراهيم عليه السلام من المشركين لشركون كنا إن أولى الناس بإبراهيم بشكل طول خلقنا نزد إبراهيم عليه السلام تل الذين آكسان دي اتبعوه چاچ داغه پیروي تابعداري کړي و وهذا النبي او دا نبی یعنی محمد صلی الله علیه وسلم والذین آمنوا او کوم خلق چې ایمان راوړو والله الله پاک ولی المؤمنین دوست د مؤمنانو ود طائفه غاړي زيودل من اهل الكتاب الى اهل كتابنا لو يضلونكم چې کاش گمراه کې تاسو لره وما يضلون او نه بلار کې نه گمراه کوي هغه تاسو لره هغه لره الا انفسهم مگر خپل ځانون لره وما يشعرون او هغه نه پوهیږي شعور نه لري یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لما تکفرون ولتاسو کفر کو انکار کوئی بی آیات الله د الله د آیاتونو وانتم تشهدون او تاسو گواهی یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لما تلبسون الحق ول ګډوډ کوئی حق لره بالباطل د باطل سره وتکتم الحق او ول پټوي تاسو حق لره وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ ما كان ابراهيم نو ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصرانيا نو نصراني ولكن كان لكن هو حنيفا نيغلر باني يكتا د ټولو باطل دینونو نه مایل او دین اسلام ته مسلم او د الله پاک ته نو حکم ته غاړه خودن کې مسلمانو وما كان من المسلمين وما كان من المشركين او نو هغه د شرکون کنه ان اول الناس بشک د ټولو خلقونه نزد ابراهيم عليه السلام تل الذين کسان دي اتبعو چې ناغه پیروي کړی و
وهذا النبي او دا نبی والذین آمنوا او کسان چې ایمان راوړو والله الله پاک ولی المؤمنین دوست د مؤمنانو ودت غواړي طائفه یو ډله من اهل الكتاب الى اهل کتابنا لو یضلونکم چې کاش هغوی تاسو گمراه کړي وما یضلون او نه گمراه کوي هغوی لره الا انفسهم او نه گمراه کوي هغوی الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما یشعرون او هغوی نه پوهیږي یا اهل الكتاب ای اهل کتاب لما تکفرون ولی انکار کوي تاسو به آیات الله د الله د آیاتونو وانتم تشهدون او تاسو گواهی یا اهل الكتاب ای اهل کتاب لما تلبسون الحق ولی ګډوډ کوي حق لره بالباطل د باطل سره وتکتمون الحق او پټوي حق لره وانتم تعلمون حال دار چې تاسو پوهیږئ